الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم. کله چې بنو نذیرو خیانت وکړو غداري وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره معاهده ماته کړه او قریشیانو سره کعب ابن اشرف او د هغه وفد د بیت الله شریف مخې ته خپله معاهده کلکه کړه چې راځئ مدینې ته او موږ هلته تیار ناست یو او په شریکه باندې به دا پیغمبره او د پیغمبر دا ملګري وهو. نو الله رب العزت پیغمبر ته وویل چې ته په دې باندې پهل وکړه. بس صحابه کرامو فوج ساز شو او ناګهاني ورلله او په کلاګانو کې بند کړه او منافقانو ورته عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین او دغه ملګرو جواب ولیږه چې خپلو کلاګانو کې کلک شئ موږ ملګري یو که تاسو د دې مدینې نه وشړلی شئ موږ به هم در سره ځو او که تاسو سره جنگ شروع شو نو ته به وویني بیا به ستاسو مرسته موږ کوو. دا قسم جوابونه یې ورولېږل او هغه یهودي کلکول د منافقانو. خلاصه دا ده چې الله رب العزت هغې ویرول او خپل کورونه په خپل لاسونو د مؤمنانو مجاهدینو په لاسونو ورانول شروع کړه او آخر کار جلاوطن شو لاړل. هغه مالونه او دولتونه او باغونه چې کم پاتې شو نو دا مسله ده چې کومه علاقه مسلمانان او اسلام مجاهدین اسلام فتح کی نو که په هغه په جنگ باندې فتح شوله او په جنگ باندې قبضه شوله نو د هغې پنځمه حصه دا د الله او د رسول ده او باقي 4 حصې به په غانمینو مجاهدینو باندې به تقسیمیږي. او کچره یو ځای کې صلح وشوله او د صلح په نتیجه کې فتح رالله نو هغې مال ته بیا مالفې وایي. د هغې واک صرف د الله او د رسول دی. په هغې کې د مجاهدینو هیڅ نشته، نه پې اس غلولی دی او نه اوښ تیز کړی دی په هغې باندې، هیڅ یې پکې نشته. دغه خالص فیصله به په دې کې جناب رسول الله کوي. نو بنو نذیر فتح شو صلحن نو د هغې تمام مال او دولت راواخیستی شو او رسول الله ته په واک کې ورکړی شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تمامې ځمکې او باغونه او کورونه دا په مهاجرینو باندې تقسیم کړه او هغه کم بوج چې په انصارو باندې د مهاجرو د لاس نه و هغه بوج نه انصاري مدینه خلاص شو. خو مدینې انصارو دا خبره ونه کړه چې بای دا دونه لنډې په 2 میله کې ځای دی دا مدینې ته په 2 میله کې دا ځمکې دونه اوزګاره شوي او باغونه او موږ ته یعنې صرف 3 انصارو ته پکې ملاو شوي ده 3 ته موږ ته را نه کړی شه. هغې دا مونه ویلې پړی کې څه تنګي م را نه وستله. نو الله رب العزت د هغې دواړو چې مهاجرین دي او انصاري مدینه دي د دواړو شان واضح کوي او د هغې هغه صفتونه بیانوي. نو فرمایي او دغه مال او دولت
چې کوم د بنو نذیرو نه په پی کې پاتې شو دا د چا دی للفقراء دغه مالونه او دولتونه او جیدادونه دا د فقیرانو غریبانانو دپاره دي دا غریبانان څوک دي المهاجرین هغه کسان دي چې خپل کور بار خپل ځمکه او وطن خپل خپلوان قوم و قبیله ټولې پرېښي دي او ترک کړي دي الذین اخرجوا من دیارهم یعنی هغه مهاجرین چې ویستې شوي دي د خپلو کورونو نه و اموالهم او د خپلو مالونو نه دا صحابه کرامو چې هجرت کاو نو دا کفارو په هجرت باندې مجبوره کړي وو نه پرېښودل وجلې او د هجرت اجازت هم پیغمبر خدا هغه ټیم ورکه چې کله حضرت یاسر شهید کړی شو ورسره د هغه بیبي حضرت سمیه شهیده کړی شوه او په عمار رضی الله تعالی عنه چې د هغې دواړو بچی دی په هغه باندې کلمې کفر جبرن وویلی شوه نو دقه وخت کې نبي علیه السلام ملګرو ته ویلي چې اوس ځئ نو حبشې ته جهاد هجرت د حبشې هجرت د دقه وخت نه شروع شو اخرجو دا دی اخرجو ته مې اشاره کوله چې ویستې شوي دي حالانکې صحابه بیا په خپل رضا او رغبت باندې راتله خو مجبوره کړي هغوی وو اخرجو من دیارهم ویستې شوي دي د خپلو کورونو نه او د خپلو مالونو نه او د څه دپاره یبتغون فضلا من الله ورضوانا طلبی دا مهاجرین مهربانی د جانب د الله نه او رضامندي د الله او دریم کار دا دی وینصرون الله ورسوله امداد کوي د الله او د الله د پیغمبر دا مهاجرین اول دي چې دوی همدقه مطلب دی حالانکې داسې حالت په دوی باندې راغی چې یو سړي به په ګېډه پورې په حدیث کې راځي په خپله ګېډه پورې بیا کاڼی تړلی و چې د املا مې پرې راماته نه شي او د املا مې پرې نیغه پاتې شي دا ټول تکلیفونه او دا ټول مشکلات دې دپاره برابر طلبول چې د الله مهرباني حاصله کي او بل طرف ته د الله رضا حاصله کي او دا مشکلات برداشت کول چې ینصرون الله ورسوله د الله او د رسول په نصرت کې ولاړو یو زبردسته دسته وه یو زبردست فوج اسلامي چې د هر کفر مقابله کوله اولئک هم الصادقون دا کسان رښتیني په دعوه د ایمان کې دوی وایي موږ مؤمنان یو یقینا مؤمنان دي ډېر خلک په خوله باندې مؤمنان ځان ته وایي خو مؤمن پکې نه وي دا خو د مهاجرینو هغه منقبه وه صفتونه چې قرآن وکړه اوس دویم فریق چې کم مدینه کې اوسیږي او کم میزبانان دي د مهاجرینو د هغې صفت قرآن کوي والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم هغه کسانو تبوؤوا الدار چې نیولې دی مدینې لره دارالهجرت دا دارالهجرت مدینه تبوؤوا الدار نیولې دی مدینې لره والایمان او دارنګي نیولې دی ایمان راوړی دی ایمان لره من قبلهم مخکې د راتلو د دې مهاجرینو نه د دوی د راتلو نه مخکې مدینه کې دوی ډېره شوي دي او دا د طبع بادشاه د زمانې نه چې کله طبع پرې لار باندې ته د یمن بادشاه او هغه مدینه باندې چړۍ کوله او حمله کوله نو علما د یهود وروتله ورته ویلي چې ګوره یاد ساته هر ځای کې چې جنګ کې کوه خو په دې کلي کې به جنګ نه کې دا دارالهجرت د پیغمبر آخر الزمان دی د دې وجې نه طبع بادشاه بیا دوپوړه کور دوه چته کور ساز که او هغې سره یو ختم پرېښوده چې پیغمبر آخر زمان کله راشي په هجرت باندې دا کور به هغه استعمالی ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په کور کې اوسېده کله چې نبی علیه السلام په هجرت باندې مدینې ته راغی نو یو چت کې به بیا رسول الله اوسېده او په یو چت کې به ابو ایوب انصاري
د هغه وخته پورې چې پیغمبر خدا د جومات بنیاد کېښود مسجد نبوي او د کور د ایښودلو سره یې پکې ځان نه هم کور ساز کو نو بیا نبي علیه الصلاة والسلام ټول کور بیا ایوب انصاري رضی الله عنه ته پرېښوده او نبی علیه السلام تینا مسجد نبوي ته منتقل شو. بهرحال خبره مې دا کوله چې والذي تبوأ الدار باندې مې خبره کوله چې هغه کسان انصاري مدینه چې نیولې دی کور لره دارالهجرت مدینه د مخکې نه او ایمان یې راوړی دی او دا من قبلهم معنا دا نه ده چې د مهاجرین نه مخکې ایمان راوړی دی. اول مؤمنان خو مهاجرینو چې مکه کې دوی وروستو راوړی دی. معنا دا ده چې د مخکې نه دا کور نیولی دی او ایمان هم راوړی دی او دا من قبلهم معنا دا ده د مخکې نه دا کور ځان دپاره ټاکلی و. ایمان خو بیا د دوی ثانیاً دی دوباره دی چې کله په عقبه باندې پیغمبر خدا دوی سره ملاقاتونه کول یو کال 6 کسانو بل کال 12 کسانو بل موسم کې بیا 70 یا 72 کسان شو نو فیصله پای کې اخر وشوه چې ته راځه. هغه اوږده واقعات دي بیا تاسو بخاري کې را روان دي ویم به انشاءالله. نو ځکه وایي یحبون من هاجر الی دوست ګڼي هغه څوک چې هجرت کوي دوی ته. لبیک وایي ورته لبیک لاس په نام ورته ولاړ دي. ولا یجدون فی صدورهم حاجة نمومي په خپلو سینو کې څه حاجت لره څه تنګي لره مما اوتو د هغې ځمکو او جیدادونو د بنو نظیرو نه چې ورکړې شو دې مهاجرو ته د هغې نه پړه کې څه تنګي هم نه راولي هېڅ پروا یې نه کوي. ویوسرون علی انفسهم غوره کوي دوی په خپلو ځانونو باندې. دغه مهاجرین دا په خپلو ځانونو باندې غوره کوي. انصارو د مدینې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مواخات قائم کو د یو مهاجر او د یو انصاري ځکه چې مهاجر به راغی نه کور و نه د ناستې ځای و نه بچي و نه ښځه وه نه پلار و نه مور و یو تن و دا ستا رور ښه او بیا ځان سره بوت خپل کور ته یې راوستل. او یو صحابي بیا بل ځای به وایم یو صحابي خپل ملګري ته وایي مهاجر ته وایي وروره زما دا نیم مال ستا او نیم زما او زما 2 بیبیانې چې کومه یوه دې خوښه دا به طلاقه کمه دا ته په نکاح باندې واله. دا د دې نظیر په دنیا کې اندې تېر شوی. انصارو د مدینې چې کوم روایت قایم کړی د رورولۍ د ایثار د شجاعت او بهادرۍ د دې مثال وی دنیا کې مفسرین وی د دې مثال دنیا کې څوک نشي پیش کولی چې سړی یو خپل رور ته دا ووایي چې دا 2 ښځې مې دي او ستا چې کومه خوښه وي دا به طلاقه کړم ته به یې په نکاح باندې والې. دا څوک کولی شي؟ قرآن د هغې نه تعبیر کوي یوسرون علی انفسهم غوره کوي دې مهاجر له په خپلو ځانونو باندې ولو کان بهم خصاصه اگر کوي په دې باندې ځان له فقر و پاکه حاجت مندي. او ومن یوق شح نفسه الله یو کلیه ذکر کوي څوک چې بچ کړی شه د بخل د خپل ځان نه. بخل دې ته وایي چې په خپله یې ورته نه کېږي او بخیل دې ته وایي چې بل یې نه ورکوي. فاولئک هم المفلحون فدا کسان دوی کامیاب دي دنیا و آخرت کې. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. دا دریم فریق دی یو مهاجرین دی او بل انصاری مدینه دی او دریم فریق دی چې د دغې پیغمبر خدا د دغې صحابهونه رستو الی یوم القیامه پورې راځي. دا ټول دا فریق ثالث دا موږ او تاسو ټول پکې شامل یو او چې په دې صفتونو باندې موږ او تاسو مبسوط شو چې کوم باندې فریق ثالث موصوف دی خدای دې پې موږ موصوف کړي. تاسو اوس ګورئ والذین جاءوا من بعدهم
هغه مؤمنان چې راغلي دي رستو د مهاجرینو د انصارو نه یقولون وایي دعا کوي لاسونه اوچت کی ربنا اغفر لنا ای زمونږ ربه موږ ته زمونږ کمی معاف کې ولاخواننا الذین سبقوا او معاف یې وکړي خدایا زمونږ رونو کسانو ته چې وړاندې شوي زمونږ نه په ایمان راوړلو باندې خدای زمونږ نه چې په تیر تاریخ کې څونه مسلمانان او څونه ایمان والا مخکې تیر شوي دي خدای هغوی نه که څه کمی شوي هغوی ته معافي وکړي ولا تجعل فی قلوبنا غلا اے الله مگر ځئ پړونو زمونږ کې کینې لره حسد لره بغض لره للذین آمنوا د ایماندارو سره اے زمونږ ربا انک رؤوف الرحیم یقینا ته بخونکی او مهربان یې رؤوف په معنا د رحمان باندې دی یعنی بې اندازې مهرباني او رحیم معنا زیات مهرباني دا تاسو پرې سوچ وکړو په حدیث کې راځي چې د دې امت د زوال نښې به دا وي چې د دې امت آخري خلک به راپاسي او په اولنو خلکو باندې به اعتراضونه کوي او په اولو خلکو پسې به خبرې کوي او په لومبنو مؤمنانو باندې به دفعات لګوي دا به د دې امت د زوال نښې دا نن چې څه شروع دي څوک ائمه په ائمه محدثینو پسې لګیا دي څوک په ائمه مجتهدینو پسې لګیا دي څوک په صحابه کرامو پسې لګیا دي او دا لګیا دی را خپل اړونه تشی په دې باندې دې ټولو نه پرهیز پکار دی که موږ را طریق ثالث یو نو د طریق ثالث بیان قرآن موږ ته دا وکړو چې هغوی د اسلافو دپاره او د مشرانو دپاره دعاګانې کوي په هغې طعنونه او اعتراضونه نه کوي دا بله خبره تحقیق ځان له خبره ده چې سړی د حدیثو په باب کې چې کوم د جرح او د تعدیل باب لګېدلی دی دې لاندې نه راځي خو یو تحقیق دی موږ به دا کوو او دا تحقیق لاندې چې څوک راځي هغه باندې به خبره کوو چې ده کې دا کمزوري وه ده کې دا کمزوري وه ده کې دا کمزوري وه خو مجموعي طور په مشرانو باندې اعتراضونه کول دا د انصاف نه بهر خبره ده که ائمه مجتهدین دي ټول زموږ د سرداران دي که محدثین عظام دي دا زموږ د سرداران دي څوک هم چام چې ایمان مخکې راوړی دی زموږ مشران دي هغه موږ به په هغې باندې حسن ظن کوو او دعای خیر به وله کوو ځکه چې موږ مکلف یو او هغه الله تعالی طرف ته تللي دي الم ترى الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله ينصر والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون دې پورې هم نه بس کوم دا بل فریق دی مؤمنان کافران او دریم پکې منافقان د منافقانو کردار ته وګورئ چې کله بنو نذیر راګیر کړی شو نو دوی ورته جواب ولېږه عبدالله ابن ابی ابن سلول او دغه ملګرو چې که چا د مدینې نه وشړی موږ به در سره کډې والو او که څوک در سره په جنګ شو نو موږ هم شاته ولاړ یو پیغمبر خدا سو وحی راله پیغمبر خدا مرګري خبر کړ چې عبدالله دا لوبه وکړه قرآن اقسی نازل شو او قرآن مجید دا خبره وکړه چې دا دروغ وایي پیغمبر خدا ویل دا نه ور سره کډه وړي د عبدالله او نه یې ورسره په سب کې ودرېدی شي اقسی وشوه دا د پیغمبر خدا د پیغمبرۍ یو زبردست ثبوت دی الم ترا نه ګورې ته الی الذین نافقوا کسانو ته چې منافقت اختیار کړی دی چې عبدالله دی او د هغه ملګري دي یقولون لاخوانهم الذین کفروا وایي خپل وروڼو هغو ته چې کافران دي د اهل کتابونه یعنې بنو نذیرو ته څه ورته وایي لئن اخرجتم قسم دی که تاسو ویستې شوئ د دې مدینې نه او د اطرافو د مدینې نه لنخرجن معکم موږ به هم در سره خامخا وځو دا ملک به موږ هم پرېږدو ستاسو یارانې د وجې نه ولا نطیع فیکم احدا ابدا او به نه منو موږ په باره ستاسو کې د یو تن چرې ما ابدا مانه چرې
یعنی که پیغمبر راته وایي موږ بیا نه منو یاد ساتئ بس موږ به در سره یو وان قتلتم او که جنګ وکړی شه تاسو سره نو لننصرنکم موږ به خامخا ستاسو امداد کوو الله فرمایي والله یشهد انهم لکاذبون الله گواه دی گوی ورکوي په دې خبره چې دا منافقان دروغجن دي څنګه دروغجن دي لئن اخرجوا لا یخرجون معهم کدا بنو نذیر اوویستی شو د مدینې د اطرافونه لا یخرجون معهم دا منافقان ورسره نه وځي ولئن قوتلوا قسم دی که جګړه وکړی شوه د بنو نذیرو سره لا ینصرونهم دا منافقان مرسته نه کوي او پرس کا کدی املا وتړي چې کوي ولئن نصروهم قسم دی که چرې دوی امداد د دې بنو نذیر وکړي نو لیولون الادبار خامخا وابړی شاګانو لره دا دونه بزدله دي په میدان کې مسلمانانو ته نشي ټینګېدلی ثم لا ینصرون بیا وردي امداد نشي کېدلی لانتم اشد رهبة فی صدورهم من الله لانتم خامخا تاسو ای مؤمنانو اشد رهبة ډېر سخت یې د یرې په لحاظ سره فی صدورهم په سینو د منافقانو کې من الله د الله نه دا نن چې د مدرسې مولا او د مدرسې طالب امریکې له امریکایانو له په خپل کور کې ته خوب نه ورځي حالانکه هر دنیا په هغه سر کې چې هلته شپه راومنګ دلته په ورځ زموږ ورځ ده او هغې دا یریږي او دا مختلف نمونه دي دهشتګرد او پلانې او پلانې جهاد ته دهشتګرد هم کېښو نو مجاهد ته دهشتګرد وویو او دهشتګرد هغه څوک دی چې د الله او رسول خلافي د اسلام خلافي د دین خلافي هغه دهشتګرد دی نو وایي چې لانتم اشد رهبة فی صدورهم تاسو مؤمنانو ډېر سخت یې د یرې په لحاظ سره په سینو د دې منافقانو کې د الله دونه د الله نه نه یریږي څومره چې تاسو نه یریږي د طالب د نوم نه څنګه دا خلک داسې الرجي دی ذلک بانهم قوم لا یفقهون دا په سبب د دې باندې چې دا یو قوم دی نه پوهېږي دا ډېر کم عقل خلک دی دوی په انجام کار او مستقبل باندې نظر نشته هغه تدبر او سوچ پکې نشته انشاءالله سبا نه به خیر بیا لا یقاتلونکم جمیعا د صورت د خلاصېدلو پورې ټول د منافقانو باس دی انشاءالله ستاسو مخې ته به د دې دا تفصیلات راځي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین خدای موږ د قرآن په اسرارو لطایفو ترجمو باریکو باندې پوهې کړي د سره سره الله موږ له په دې باندې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي دې له څوک کار کوي کامیابي کې څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي که بدقسمت ای تباهي کړي الله زموږ ټولو په حالت رحم وکړي خدای زموږ د ملک استحکام راولي امن راولي خدای دې ملک چې کومې کمزورۍ او کم پکې نقصانات دي هغه ټول ترې نه لرې کړي خدای دې ملک دا ملک د اسلام په رنګ کې رنګ کړي د قرآن په رنګ کې رنګ کړي خدای د قرآن په ذریعه باندې زموږ د ټولو اصلاح وکړي زموږ د ملک اصلاح وکړي زموږ د مشرانو اصلاح وکړي د کشرانو اصلاح وکړي یا الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي یا الله په تمام دنیا کې اسلام غالب مسلمان قوم غالب کړي خاص کر پاکستان کې مکمل د شریعت نظام راولي الله دا خوشحالي موږ ته په خپل ژندګۍ کې وښیي یا الله زموږ څونه مشران وفات شوي زنانه نارینه مشران کشران خدای ټولو څونه د مسلمانانو بیماران دي ټول ته شفا کامل عاجله ورکړي جامعه تعلیم الاسلام مندني الله آباده کړي دې کې څومره کمی دی د غیب الخزانو نه پوره کړي یا الله دې کې څونه کمی د غیب الخزانو نه پوره کړي یا الله دا مدرسه زموږ د آخرت د نجات دپاره بهترین ذریعه وګرځوي دې په وجه الله زموږ نه راضي شي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب